أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من عبد يصوم يوما من رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حضرة سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك وصل وسلم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين زما محترم مؤمنان سامعين حاضرين ناظرين د خالق رب ذوالجلال د نعمتونو شمار زمون د وس او د بس نه بهر دی چې یو خو موږ تاسو ته د ایمان عظیم دولت را نصیب کړي او بیا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک په بهترین امتی محمدیه علی نبینا الصلاة والتسلیم کی مونږ تاسو پیدا کو او داغه مبارک په مخ هغه ډیر درانه احکام چې زمون بدن کې داغي توان او طاقت نو خدای تعالی غدرانه احکام هم زمون نه کوس کړل آسان دین سمحو سهل او حنیف چې دین یسر بنا زمون د دین په یسر باندې دا مبارک دین مونږ ته خدای تعالی د مبارک د مخره نصیب کړ بیا د دوی مبارک په مخ داسې مبارک شپه ورځې مونږ ته راتوا کې چاغې کې مونږ لږ عمل کو ثواب پر رات ډیر زیات ملوي شپه د قدر خدای تعالی د دې مبارک په مخ دی امت ته نصیب کړي چاغې کې لږ عبادت کول د 83 سال د 1000 میاشتو د عبادت نه شرف او فضیلت لري دا رفیع ورځ خدای تعالی د دې مبارک په مخ مونږ ته نصیب کړي د عاشورا ورځ د برات شپه او د ذوالحجې د ډومبنې لس شپې او د وړو کې اختر شپه او د غرنګ ورځ او د لوی اختر شپه ورځ د جمعې ورځ د جمعې شپه وغیرہ وغیرہ د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په مخ خدای تعالی مونږ ته ډیر مبارک ساعتونه او اوقات را نصیب کړي دي چې من جمله پاغي کې د رمضان د مبارک میاشم خدای تعالی د دې مبارک په مخ مونږ ته نصیب کړي ده میاشت خودول استی قرآن کریم کې صرف د یو میاشتینوم الله تعالی په اهتمام سره ذکر کړي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن
میاشت د رمضان هغه میاشت د الله فرمایي چې قران کریم پکې نازل شوی دی. هغه شپې د قدر ته اشاره ده او هغه نزول د لوح محفوظ نه چې د رمضان میاشت کې بیت العزت ته شو فی سماء الدنیا هغې ته اشاره ده. دغه قران کریم خو درې ځل نازل شوی. اولا خدای تعالی لوح محفوظ ته نازل کو او بیا د لوح محفوظ نه د رمضان په میاشت کې په شپه د قدر کې بیت العزت چې د ملک فرشتگانو قبله ده او اول اسمان کې د هلته نازل شو او بیا جبریل علیہ السلام په 23 کاله کې لګ لګ نجمن نجمن قسطن قسطن ټوکړه ټوکړه په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړ. د دې میاشتې نوم خدای تعالی قران کریم کې ذکر کړی دی. بعض علماء رائے دا چې دا رمضان دا نوم د خدای تعالی دی. الله تعالی خو ډېرې نامې دي، یو کم سلو کې خو حصر نشته، زرګونو نامې خدای تعالی لري. ولله الاسماء الحسنى د خدای تعالی د پاره ډېرې زیات ښکلې نامې دي. نو په هغه غنو نامو کې یو نامه د باری تعالی چې دا نو هغه رمضان ده. دا د بعض علماء رائے ده. نو شهر رمضان معنا دا ده میاشت د خدای، دا د خدای میاشت ده. دیو جنا روایت د جعفر صادق رضی الله عنه کې راغلی دي. مبارک فرمای شهر رمضان شهر الله، میاشت د رمضان دا د خدای میاشت ده. پر روایت د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ کې مراغلی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام فرمائی لا تقولوا رمضان بل انسبوه كما نسبه الله تعالى في القرآن فقال شهر رمضان. ډایرکټ در رمضان مو وایي بلکې شهر رمضان وایي. خدای تعالی ته منسوب کوي څنګه چې خدای تعالی قران کریم کې په اضافت سره او نسبت سره دا ذکر کړی دا چې شهر رمضان، نو تاسو شهر رمضان وایي. اگر چې جمهور د جواز قائل دي چې بدون د اضافت نم دا ویلې شورای د حضرت امام بخاری دغه ده. اوس دا چې رمضان ته رمضان ولی وی لأنه رمضت فيه الفصال من الحر، دا به د ګرمۍ موسم کې د میاشت راتله او د اوښانو دا واړه بچي وو، نه دا به دې میاشت کې بنور دومره تیز و چې هغې به ګرم شو سم به سوځېدل. نو ځکه دې ته رمضان ویلی شي. یا دا دې کې به دا کاڼي ګرم شو او سم به سوځېدل د ډېرې ګرمۍ نه، ځکه ورته رمضان ویلی شي. او یا دې میاشت رمضان ځکه وایي سمي بذلك لأنه يرمد الذنوب، دا ګناهونه سیزي. دا ګناهونه دې سره سیزلی کېږي. دې وجې نه حدیث پاک کې راغلی چې چا د رمضان روژه د ایمان په حالت کې د ثواب په نیت ونیوه غفر له ما تقدم من ذنبه، مخکې تمام ګناهونه چې تیر شوي خدای تعالی هغه تمام ګناهونه ورته د رمضان شریف په روژو باندې وروبخي. او دغه فضیلت د رمضان په قیام کې هم دی، د شپې تراویح ادا کول. مبارک فرمای من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. که د رمضان په میاشت کې چا د شپې قیام کو، تراویح ادا کړي، تهجد ادا کو، شپې د رب کریم بندګۍ کې سبا کا، تمام گناهونه مخکینی به ورته خدای تعالی وروبخي. دې سره گناهونه سېزل کېږي ځکه ورته رمضان ویلی شي.
او یادا چې ماخذ د دې رمز دی او رمز د سپرلی باران ته وایي چې هغې سره د هر څه د ګرد او د غبار او د دوړې دا خدای تعالی ختموي. نو په رمضان سره د خلکو د بدن او روحانیت او د باطن دا خدای تعالی ووینځي، ګناهونه ورسره ووینځلی شي او بدن یې پاک شي. نو ځکه ورته رمضان وایي. دا هغه میاشت ده چې په دې میاشت کې به حضرت جبریل علیه السلام نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته راته او دی به چې راغی حضور صلی الله علیه وسلم ته به د قرآن کریم تلاوت سناولو، مبارک به اورېدو، د به ورته تلاوت شروع کړی او کله به داسې مقام راغی چې مبارک به تلاوت کولو او دې مبارکې ملکې فرشتې به ورته غوږ نیولی. نو دې میاشتې سره د قرآن کریم یو خاص مناسبت هم موجود دی چې قرآن کریم په دې کې بار بار نازل شوی، ځکه فرشته چې راځي د بر نه هغه نزول کوي، نو قرآن ځان سره وروړي او بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته تیری یعارض محمدا فی رمضان بما انزل الله علیه. نو مونږ تاسو لم پکار دي چې دې میاشت کې د قرآن کریم تلاوت دا ډیر وکړو. دا شی یو موسم دی، تلاوت هر وخت ډیر پکاري، خو چونکې قرآن کریم یو تام مناسبت د دې میاشت سره لري، بلکې دا څومره آسماني کتابونه چې دي په روایت د ابوذر غفاری صاحب کې دا ټول د رمضان په میاشت کې نازل شوي دي. آسماني کتابونو کې خو اختلاف دی، څوک یو سلسلور یادوي، څوک یو سلسورلس یادوي. ابوذر غفاری سے فرمائی د نبی علیہ السلام حدیث نقل کئی انزلت صحف ابراہیم فی 3 لیال مدوینہ من شهر رمضان. د رمضان د میاشتې 3 شپې تیرې وي، څلورمه شپه وه، ابراهیم علیه السلام باندې د 10 صحیفې خدای تعالی نازلې کړي، هغه هم په رمضان کې نازلې دي. وانزل التوراة موسى عليه السلام في 6 لیال مدوینہ من رمضان. د رمضان شپږ شپې تیرې وي چې موسی علیه السلام باندې خدای تعالی تورات شریف نازل کړ، نو هغه په رمضان شریف کې نازل دی. وانزل انجیل عیسی علیه السلام فی 13 لیلة مدود من شهر رمضان. دیار لس شپې د رمضان تیرې وي چې عیسی علیه السلام باندې خدای تعالی انجیل شریف نازل کړ، او تلس شپې د رمضان تیرې وي چې داود علیه السلام باندې خدای تعالی قرآن کریم نازل کړ. روایت د بیهقي دی او د رمضان وی څلېرویشتمه شپه وه چې خدای تعالی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې قرآن کریم نازل کړ. نګوره د دې ټولو آسماني کتابونو یو خاص د نزول مناسبت د دې میاشت سره راغلی. نو باید مونږ او تاسو د خپل قرآن چې هغه نور خو منسوخ شوي دي په بعضو احکامو کې او په هغه شکل اوس نه دي پاتې چې په کوم شکل د اسمان نه نازل شوي، یهودیانو عیسایانو په خپل کتاب کې تورات او انجیل کې ګوتې والی دي او د هغې تلاوت هم مونږ ته ناروا دی. نبی علیہ السلام یو ځل د عمر فاروق سے پلاس کې تورات شریف ولیدو، هغه یې کتو، مبارک ورته سخت په غصه کې راغی، وی کنن موسی علیہ السلام ژوندی و، هغه ته هم زما د اتباع نه چاره نه وه، هغه به زما اتباع کوله، هغه به د تورات په ځای قرآن کریم په لاس کې نیولی و، نو تاسو ولې د تورات تلاوت کوئ؟ نو د قرآن کریم تلاوت دا په دې میاشت کې ډېر ډېر پکار دی او دا ضروري دی. دا خو ډېره مبارکه میاشت ده. سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي چې د شعبان د میاشتې اخیری ورځ وه او نبی علیہ السلام منبر ته اوچت شو، یو لویه خطبه وویله او د رمضان د میاشتې ترغیب صحابه کرامو ته ورکوي، د هغې شرافت او فضیلت صحابه کرامو ته ذکر کوي. مبارک ورته وایي قد اظلکم شهر عظیم شهر مبارک، یو لویه میاشت در باندې راوختله،
یو مبارکه میاشت در باندې راوختله چې هغې کې یو شپه ده چې د زرو میاشتو نه غوره ده، چې شپه د قدر ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یادوي. او په قول امام قسطلانی امام طحاوی بیا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د پیدایش شپه دا د دغه نم زیات فضیلت لري، ځکه لیلۃ القدر کې قران کریم نازلېږي او که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه وي هغه نه وي دغه د ولادت شپه نه وي نو قران کریم به په چا نازلېږي؟ دا قران کریم که مونږ ته ملو دی، که رمضان ملو دی، که شپه د قدر ملو ده، بلکې که ایمان ملو دی او که مونږ خدای تعالی پیژندلی او که مونږ ته د خپل ځان ملو دی، دا ټول د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم برکات دی او دغه مبارک د مخ خاطر او صدقه ده. د دې میاشتې روزي خدای تعالی دا فرض ګرځولي او دا تراویح چې دین او دا سنت طریقه ده. پدې کې فرض ادا کول دا سیدی لکه نور میاشتو کې چې اویا فرض ادا دا د صبر میاشت او د صبر ثواب هغه جنت دی. دا میاشت د همدردی ده، باید پدې کې خلق د یو بل سره همدردی وکړي، افسران په خپل نوکرانو رحم وکړي، مالکان د دیاړو مارو د مزدورانو سره نرمیو کی پاغي رحمو کی، په محله کې تاسو سره غریبانو سیږي هغه سره همدردیو کی. دا د مواسات میاشت ده، د همدردی میاشت ده. وشهر یزاد فیه فی رزق المؤمن. خدا داسې میاشت دا نبی علیہ السلام فرمایي پدې کې خدای تعالی د مؤمن پر رزق کې زیادت راولي، روزي ورته ډېرې. هر کور کې پښمنی کې او ماقام کې څومره رزق پراتی په دسترخوان، دغه برکات بیا نور ورځو کې نه د دې میاشتې خصوصیت دی. مبارک ترغیب ورکړي چې اسم خدای تعالی تاسو ته رزق ډېرې، خو ګورې د نور روزدارانو ورکه خیال وساتئ. فمن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار. کچا یو روزدار باندې د رمضان په میاشت کې روزه ماته وخوړو ولو که یو کجوره ولینی د ټول ګناهونو د پاره ورته دا مغفرت ګرځي. او په دې سره خدای تعالی دا سټ د جهنم د اور نه آزادای. کوشش دا کوي چې پر روزدارانو هغه روزداران چې عقیدتن اهل سنت والجماعه عقیده زړی. دغه حدیث پاک کې راځي لا یاکل طعامک الا تقی. ستا رزق دیونه خوري، ستا طعام دیونه خوري مگر پرهیزګار خلک. او پرهیزګار اهل سنت والجماعه دي کنه چې د غلط عقیدو 72 گمراه غلط عقایدونه پرهیز کړي. نه باید دغه فضیلت چې کوم ذکر دی چې چا په رمضان کې په یو روزدار روزمات خوړو دا ورته مغفرت د ګناهونو ګرځيږي. په دې سره د جهنم د اور نه سټ آزاديږي. نو دغه روزمات باید په اهل سنت والجماعت او عام مسلمان باندې وخوري. او څومره ثواب چې دغه روزداري داغه خپل ثواب نه کمیږي، خداغه په مثل ثواب په خدای تعالی د روزمات ورکون کی ته هم ور نصیب کی. نبی علیہ السلام چې دا ترغیب صحابو ته ورکو ناغي ورته ول جلیس کلنا یجد ما یفطر الصائم. مونږ خو غریبانان خلک هم شته، هر سړی خدا سي نه دی چې هغه سو مومي و موزي پیدای کیو روزدار ته ورکی چې هغه په روزه ماته کی. دا غریبانان مسکای داغي مقصد دا چې ګینه یو روزدار باندې دا روزه ماته د دې مقصد دا دی چې پوره ډوډۍ په خوروا مبارک ورته آسانه کچنا یو الله وهذا الثواب لمن فطر صائما على تمره او على شربة ماء او مسقط لبن كما قال. دغه ثواب په دې طلاق چاته ورګي چې روزدار ته صرف یو کجوره ورکی یا یو ګټو بو ورته ورکی
یا ورته یو ګډ شوده ورکی، نو دغه ثواب چې د جهنم نه آزادېدل دي، تمام ګناهونه ورته بخښېدل دي، دغه ثواب خدای تعالی په دې یو کجورم تا ته درکوي. چې تو سر ماښام یو کجورم خیرات کولی نشي، نو دومره لټ خو هم څوک جوړېدل پکار نه دي که نه، چې د جنت تمه لري، د ګناهونو مغفرت غواړي، خدای تعالی باندې ځان بخښل غواړي، نو بیا کم از کم یو کجوره خور ماښام صدقه کوه که نه، دومره وس ور سړی لري. او دا وي داسې میاشته وهو شهر اوله رحمه ووسطه مغفره واخره عتق من النار. مبارک فرمای د دې میاشتې اول رحمت دی، دا وسط او منځ مغفرت دی، او اخر د دې عتق من النار، د اور نه دا ازادېدل دي. نو دا بالا دا تقسیم به صحیح راځي چې دا میاشت په 3 کې تقسیم کې او 10 دن را واخلي. نو دا اول 10 ورځې چې دی نو دا د رحمت دي، په دې کې د خدای تعالی دا رحمت دی بندګانو ته سم متوجه وي، په اعتبار د وسعت د رزق، په اعتبار د زیادت د تشویق د عبادو، په اعتبار د کثرت ثواب. او که کم بندگان په دې میاشت کې وفات شي، د خدای تعالی د رحمت دروازې مرته کولې وي. او دا منځنۍ لس چې دي نو دا د مغفرت دي، دی کې خدای تعالی خلکو ته بخښنه کوي. او د اخرنۍ لس دا د جهنم نه آزادېدل دي. بس چې د اخره لس موزي دغه سړی خدای تعالی د جهنم نه مکمل طور باندې آزاد کړي، خو شرط دا دی چې عقیده د اهل سنت والجماعت او د میاشت کې غټ ګناهونه نه کړي، وړونه حتی الامکان او حتی الوسع ځان ساتلی، او د عبادت ورکه پوره کوشش کړي وي. دې سره خدای تعالی د جهنم د اور نه آزاد دی. فمن خفف عن مملوکه فيه غفر الله له وآتقه من النار. کله چا غلامی، د چا نوکری، د چا مزدوری، او د ور باندې اسانی راوستا، نرمی ور سره وکا، محبوب فرمای غفر الله له، خدای تعالی ورته بخښنه وکي او د جهنم د اور نه به آزاد کی. مبارک فرمای فاستكثروا فيه من 4 خصال. تاسو په دې میاشت د رمضان کې 4 عادتونه د ډیر خپل کړئ. 4 اعمال دي دغه استکثار او ډیرواله وکړي. اوس هغه 4 اعمال سدي خصلتان تردون بهما ربکم، باغی کې 2 خصلتونو، 2 عادتونو، 2 خوونه داسې دي چې باغی به تاسو خپل رب کریم رضا کوي. وخصلتان لا غنا لكم عنهما، او 2 خصلتونه داسې دي چې داغې نستاسې د پاره خلاصي نشته، خو به خامخا کوي. اوس هغه 2 خصلتونه چې هغې باندې خدای تعالی راضي کېږي، فشهادة الله اله الا الله وتستغفرونه. یو پاغې کې دا کلمه طیبه ویل دي، د دې خبرې گواهی ورکول دي چې لا اله الا الله، نشته بل معبود لایق د بندګۍ سوا د الله نه. دا ډېر ډېر وایي چې دې ته استغفار ویلی شي. نو دې استغفار تبا ترجیح په دې میاشت کې دا دې ته ذکر وایي، نفس بات ورته وایي توبه خطا شو. دویم ورپس استغفار دی وتستغفرونه، چې هغه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا به ورګ ډېر وایي. نه 2 سيزونه شي، یو نفس بات او بل استغفار. دا خواسم ډېر پکار دي، خو بیا د رمضان په میاشت کې دا سم په کثرت سره کول پکار دي. دا نفس بات په یو بل حدیث کې راغلی چې افضل الذکر لا اله الا الله. ذکرونه خو بلا ډیر دي، خو په تمام ذکرونو کې بهترین ذکر چې دا غي باندې بل ذکر نشتا، هغه دا ذکر دی چې لا اله الا الله، لا اله الا الله.
او بیا چې صوفیو د هغې کومه طریقه ښودلي چې دا په بنده سا باندې کوو دا کلمه د الله د نوم در اوچته کو قالبي لطیفې ته راورسوه اله ضرب شدید سره بیا د ښې اوږې ته راوله او الا الله بیا ضرب شدید سره لطیفې د قلب ته راګزار کا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. نو دغه طریقې سره د دې ذکر تلقین عبدالخالق غجدوانی رحمت الله علیه ته خضر علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام خودلې او دې د پاره چې دا غصا ورکی بندش چې دا په بند سره غلې نو خضر علیہ السلام عبدالخالق غجدوانی سے بونی وو او سره ولو بو کې ډوب کو ورته وی چې دا کلمه وایا نو دی وجنه نقشبندان وای چې دا په بند سا باندې راغلې دي دې سره باطن کې یو نورانیت پیدا کی دی وجنه د بعد صوفیو قول له چې دا نفس باد دا د باطن او دست دی یو د ظاهر او دست دی چې باغ ستا د ظاهر پاکی راځي او په نفس باد او بستا د باطن ستا د قلب ستا د روح ستا د لطیف او د عالم امر داغي و صفای ته حاصل شي ستا بزړه صفای شي ستا روح کې او تزکیه حاصل شي نو دا نفس باد محبوب فرمای پدې سره خدای تعالی راضي کیږي دا ډیر زیات پدې میاش کې کوي او دا میاش چې پچا تیر شي خدای تعالی رضا نه کی داغه ته ګوري فرشتي خيري کړي نبی له سلام په امين ویلې دي معروف حدیث دی تاسو په علماء نه بار بار اوریدلې چې مبارک یو ځل منبر ته وجتیږي او خيږي خو چې دې هر سیړې ته قدم اوچت کی مبارک وای امین چې دوی مې پوړې او سیړې ته قدم اوچت کی بیا وای امین چې درې مې ته قدم اوچت کی بیا وای امین صحابه کرام تعجب کوي چې نه کو چا خیره کړي او نه چا دعا کړي نو دا درې ځل د امین امین ویلو سبب څه دی مبارک ولی وای چې امین 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 خو چې کله مبارک خطبه ویل او دا غینه فراغ حاصل کو او د خطبې نه بعد صحابه کرام ورسره ملاویدل پدې کې یو صحابي یو یار او ملګری ته پوښتنه کوي قربان تاسو نن یو عجیب کار وکړ چې منبر ته خطي او تاسو اوله پوړې ته قدم ولګید تاسو وی چې امين بیا دویمه کې تاسو ویل امين پدریمه تاسو ویل امين نو تاسو د امين امين ثلاثن ویلو سبب سو مبارک ورته وی چې دا فرشتہ راغلی و زما د منبر په خوا کې ولاړه و حضرت جبريل علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام که مبارک بجسلی دل لا خدا رنگ سترګي وچاغه صحابه نشری دلی انی ارا ما لا ترون صحابه مخاطب ګرځي محبوب ورته وی یقینا زاغه سوینم چې تاسو یې ویني واسمع ما لا تسمعون او یقینا زاغه اورم چې تاسو یې نه اوري نو مبارک فرشتہ لیدا اگر چې صحابونه لیدلا مبارک د فرشتي غدری زل خیره اوریدا اگر چې صحابو نه اوریدا اول اخیره فرشتي دا کړي وا هغه کس دی رغم انف رجل پوز د خورو کې دا غسړی کا کړي شي یعنی رسوایه سره د مخامخ شي الله دې هلاک کی تاوان سره د غسړې مخامخ شي چې کوم سړی ستانه مبوري تا باندې درود نه وایي صلی الله علیه وسلم چرتم چې د مبارک صلی الله علیه وسلم نامه مبارک اوري نور سره زر وایي صلی الله علیه وسلم دغه دا مسله ده عمر کې یو ځل درود شریف ویل په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې ویل دا فرض دي خدای په امر کړي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما یو ځل ویل دا فرض دي او مجلس کې جناس و عالم بیان کو تقریر شروع د میلاد مجلسی د درس مجلسی د ترجمه مجلسی او عالم وی چې محمد مصطفی نو یو ځل ویل درود شریف واجب دی ټول به وایي چې صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم
نو یو ځل ویل واجب دی چې بار بار عالم د نبی له سلام نامه ذکر کوي بیا مستحب دی. افضل طریقه دغه ده چې هر ځل وی چې صلی الله علیه وسلم. نو چې د مبارک نامه ووري او درود نه وای فرشتہ خیره کوي مبارک په امین وای. بیا هغه خلک هغه مولایان چې هغه ترجمه کوي او په خپل باندې د نبی له صلوات و سلام د اسم شریف سره درود ناراضي. تاسو خو په د عقیده خلکو ترجمه اوریدلی کنه قول او اي پیغمبره هو الله احد چې الله یو دی داخله ماتیږي چې ور سره وي چې صلی الله علیه وسلم. ناسبونه وي چې قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم، یعنی د عزت الفاظ درانه الفاظ د صلوات سلام سره زم او منظم الفاظ دا د دې بی ادب په خلو باندې ناراضي د دې کار بی ادبی ده. د مبارک نامه چې ذکر شي څوک درود نه وي نو فرشتہ ورته خیره کوي. مبارک ویل هغه خیره وکړو امین وي ای بیا دویمه خیره وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غسړی پوزه دی خورو کې ککړې شو هغه دی هلاک تاوان سره دی مخامخ چې مور او پلار دواړه معمر او عمر رسیدو بوډاګانی یا یو ورکی سپین سری او سپینګری او دې دغه خدمت باندې په خدای تعالی ځانو نه بخي نو بس هغه دی هلاک شي ما وی چې امين. هغه نوجوانان دې عبرت والی چې کور کې مور او پلار لري او هغه ته خفي. رب کریم وی کلمه د افته مکوا د شریعت نه مخالف اطاعت د والدینو نشتا کچا ته مور یا پلار ویل ګیرو خرای او منځ مکوا علم مکوا د شریعت نه مخالف د غی اطاعت نشتا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خو چاغي درته ګناه باندې امر نه کوي او تا نه خپل خدمت غواړي یا تا نه د دنیا پیسې د کور خرچه غواړي او ته د غینا فرمانی کې چې مور او پلار د نه خفای تا نه ستا خدای خفه دي. کدا دې راضی نه ک فرشتہ خیره کوي او نبی له سلام په امین وای په دومره لوی خیرو کې براش بیړه به غرکش او دریم وی فرشتي دا خیره وکا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سړی دی هلاک چې د رمضان مبارک میاش پیروخیږي او دې پدې میاش کې خدای تعالی راضی نه کی خدای تعالی باندې ځانو نه بخي بیا هغه دی هلاک شي ما ویل چې امين. ندی میاش کې نفس بات ډیر کوي پدې خدای تعالی راضی کیږي. دا ورد او تکرار د کلمې طیبه چې لا اله الا الله دی او ور سره سلام زلوانی محمد رسول الله دې دا ډیر وایي. ور سره استغفار هم ډیر وایي. خو د استغفار د پاره بهترین وخت چې دی دا د پښمنی وخت دی. پښمنی کې چې پاسې لګ وختي پاسا 3:30 بجې پاسا 4 بجې پاسا او 10 کا او بیا چې دینو تهجد کا بیا استغفار وایا لګ د قران کریم تلاوت کا او پښمنی کې خاص طور باندې ګوره نفس بند دا خو مپری دی. دغه قران کریم کې الله تعالی فرمای د استغفار یادوم دا مپری دی. ځکه نبی له سلام دا قران کریم کې الله فرمای والمستغفرین بالاسحار. الله تعالی په یو څو کسانو باندې افرین وي. یو زمونږ استاد سو افرین دی کنه چې مونږه خلکو توایو دام یو اعزاز یو غټ سړی د دنیا په لحاظ تا ته افرین وي څومره به خوشاله چې بیا رب کریم در باندې آفرین وای دغه سړی به کم مقامی الہ وای والمستغفرین بالاسحار. آفرین دی وی په هغه خلکو چې د پښمنی په ټیم کې استغفار غواړي. مان دا منسوب دی بنا بر مدح امده الصابرین. الله تعریف کوي دا کسانو چې هغه د پښمنی وخت کې استغفار وای. نو دغه دو اعمال چې یو نفس باد دی بل استغفار دی نبی رسول الله فرمایي چې دا په دې میاش کې ډیر زیات وایي. واما اللتان لا غنا لكم ایو دو عملونه نور دي چې د بنده د پاره د غین اخلاصي نشي اب خامخا په دې میاش کې کوي. یو فتسالون الله الجنه
وتعوذون به من النار. یو به د رب کریم نه په دې میاشت کې د جنت سوالات ډېر کوئ چې خدای ما ته جنت الفردوس را. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله تاسو خدای تعالی نه د جنت سوال کوئ جنت الفردوس ته وغواړئ. فصلوا الفردوس، فردوس ته وغواړئ ځکه فردوس هغه جنت دی چې د رب کریم دیدار بنده ته ملاویږي، دا به جنت الفردوس کې ملاویږي. او د جنت الفردوس چت چې دی نو دا د خدای پاک عرش دی او جنتونو کې 4 نهرونه بهیږي. قرآن کریم کی سورت محمد کی 26 سپارہ کی 15 آیات کې الله پاک ذکر کړی دی د شاتو نهر دی او د شراب دی او د غرنګ د پیو دی او د وبو دی. نو دغه نهرونه کستا پکاري دې ته کنیکشن د جنت الفردوس نه ورکړې شوی دی چې الله نه غواړي جنت الفردوس غواړي. او ترغیب او ترهیب کی منذری لیکلی وی چې الله نه د جنت سوال کوي حدیث پاک کې راوړي وی 3 ځل به خدای نه جنت غواړي. وی کوم سړی چې 3 ځل وی چې اللهم انی اسالک الجنه، اللهم انی اسالک الجنه، اللهم انی اسالک الجنه، یا الله ستانه استاد جنت سوال کوم. وی دا आवाज خدای تعالی جنت ترسي او جنت خدای تعالی ته وی چې ما ته خدای دا سړی راکا ما دل ورکا دې ما تراولا. او دویم دا چې په دې میاشت کې به د جهنم نه پناه غواړي ډیره ډیره. اللهم انی اعوذ بک من النار. او 3 ځل بغواړي. وی کوم سړی چې 3 ځل وای اللهم انی اعوذ بک من النار، اللهم انی اعوذ بک من النار، اللهم انی اعوذ بک من النار، خدای ستا په ذات د جهنم نه پناه غواړم. وی دا دعا خدای تعالی جهنم ته رسي. وی جهنم وی چې خدای دا سړی ما نه وساته ما ته مراول پناه ولا ورکه. 3 ځل دعا کول هم تنه ثابت شي. نن خلکو یو ظلم پرېخه دی، یو ظلم دعا نه کوي. مخکې به د مشرانو علما او مساجدو کې د منځنه بعد 3 اوږدې دعاګانې کولې. د مونځ باره کې به دعا وکړه دا مونږ خدای زمون قبول کړي. یا به ویل باری دیگر دعای خیر د خیر یو بل دعا وکړي. 3 ځل به ویل د اسلام پاک کې دعا وکړي، اسلام ته دعا وکړي. او ځان ته نه کوي دارنګ سپیره خلک وروته اسلام ته وزوي. د اسلام بېخکني ولې نه کوي، د اسلام مخالفت ولې نه کوي. دعاګانې 3 دعاګانې هم ثابت شي. او بیا د دې حدیث په اخر کې نبی رسول سلام فرمایي ومن اشبع فيه صائما سقاه الله تعالی من حوض شربة لا يظمأ بعدها ابدا. کچا روزدار باندې په دې میاش کې شربت د سکلو یو سیز او بو وغیرہ سکاک ور باندې وکړه دغه سړی باندې به خدای تعالی زما د حوض کوثر نسکاکو کی چې بیا به دې ټول عمر کې به بیا دې کله تګی نشي. دا ډیر لوی میاشت او د دې میاشت احترام پکار دی او احترام په عبادت سره پکار دی او په ترک د ګناهونو سره پکار دی. ځکه دا غ میاشت ده چې دې کې د جنتونو دروازې کولوي، د اسمان دروازې کولوي، د رحمت دروازې کولوي. په دې کې د خدای تعالی بندګۍ ته توجه ورکول پکار دی چې په دې میاشت کې یو سړی ګناه کې ډیر بکمقلی. دا یو میاشت ده د نورو میاشتو د پاره د یو اصل حیثیت لري. کته دې میاشت کې ګناهونه ترک کړل تکلف کا نفس باندې خپې کېدا خدای تعالی باندې باقی ټول کال دغه ګناهونو نه وساتي. او کدی میاشت کې د لک عبادت ته توجه ورکو پزان دي زور کې خودو دا ټول کال بتا ته ګوره د عبادت توفیق ملاويږي. ډیر لوی میاشت نه دي کې عبادت ته توجه او ګنا نه توجه وړول لاغي مخالفت د خپل ول پکار دي. وما علی الا البلاغ المبین. درود شریف وایي. اللهم صل علی سیدنا وحبیبنا